مولانا فضل الرحمن سے پرون یو انقلابی تقریر کړی دی او مولانا صاحب چې اوس په جلسو کې کم تقریرونه کوي نو د مولانا صاحب دا تقریرونه به تاسو په تاریخ کې نوي اوریدلي. اوس مولانا صاحب ولې دومره انقلابي شو؟ ولې د موجوده حکومت خلاف دی؟ ولې د اسټابلیشمنت خلاف سپینې خبرې کوي؟ د هغې حوالې سره به تاسو هم کامنټ کوئ او زه پې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوم. خو مولانا فضل الرحمن صاحب چې پرون په تقریر کې کمې خبرې کړې دي نو په هغې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. مولانا فضل الرحمن صاحب ریسنټلی چې څومره هم جلسې کوي نو په هغې کې د مولانا صاحب چې کم تقریر وي یقینا یو انقلابي تقریر وي او په دغه تقریر کې مولانا صاحب ډېرې سپینې خبرې هم کوي. مولانا صاحب ویلي دي چې زموږ ځوانان ولې شهیدان کیږي. دا خبره د بلوچستان حواله سره کوله چې زمونږ ځوانان ولې شهیدان کوم خپل ځوانان. مولانا وایي چې تاسو چې کم وایي چې تاسو لکه اوس مولانا صاحب ته کېدای شي ویلی شوي چې ته یو کمیټي جوړه کړه چې عوام چې کوم دی دا هم پاک آرمي سره ودرېږي. نو مولانا صاحب ویلي چې ولې زموږ خلک ټوپکې راولي او تاسو سره وګرځي. چې کله KPK کې دهشتګردي وه نو هغه وخت یو کمیټي جوړه کړلی شوه چې هغه کمیټي به آرمي سره شانه بشانه کلکه ولاړه وه. لکه مخکې د KPK زمونږ د یادو نه مخکې KPK عام عوام چې کومو د آرمي سره کلک ولاړو. آرمي سره باقاعده وسله راایستلې د مختلف جنګونو کې د KPK عوامو. او بیا دا هم خبره مشهوره ده چې کومو خلکو وسله راغشتلې د جنګ نه پس د هغې بیا صحیح طریقې سره تپوز هم نه دی شوی. نو اوس آیا مولانا د بلوچستان کې د کمیټۍ ډیمانډ هغه نه شوی چې تم په بلوچستان کې یو کمیټي جوړه کړه چې د بلوچستان عوام مطلب آرمی سره ودرېږي یا مطلب حکومت سره ودرېږي. نو مولانا ورته صفا انکار کړی دی. لکه لږې داسې د مولانا صاحب تقریر نه چې مولانا صاحب د دې خبرې نه صفا انکاري دی. مولانا صاحب مزید ویلي چې پاکستان خپل ګاونډي ملکونو سره هم تعلقات خراب دي. انډیا سره تجارت بند، انډیا سره تعلقات خراب، افغانستان سره تعلقات خراب، چاینا وایي هم تاسو د ګوادر دپاره خفه کړې ده، ایران سره هم د ستاسو تعلقات هغه رنګ ښکلي نه دي. نو اوس مولانا صاحب مطلب چې دا کمې خبرې کوي داسې سخت تقاریر شروع کړي چې دې حوالې سره اوس تاسو څه وایئ. لکه مولانا صاحب خو کلیام په حکومت باندې تنقید کوي، خو کلیام اسټابلیشمنټ ته وایي چې ستاسو یوه پالیسي هم ټیک نه ده، تاسو یوه پالیسي هم ټیک نه ده، نه ده ستاسو په دور حکومت کې معیشت بر روان دی، نه تاسو جابز راوړل، نه تاسو نوکریانې مطلب عوامو له ورکې، نه تاسو مهنګۍ کمه کړه، انفلیشن مو کم نه کړو. لاسه عوام چې کوم دي د ستاسو په حکومت کې تنګ دي، عوام چې کوم دي خودکشیانو باندې مجبوره دي، عوام چې کوم دي د بجلی بل نشي داخلولی. په 200 یونټو باندې عوام باندې 11,000 بل راځي او په 199 یونټو باندې په 3,000 بل راځي. نو دا هم د سوچ خبره ده. نو مولانا صاحب چې کوم دی اوس د حکومت خلاف دی، د اسټابلیشمنت خلاف سپینې خبرې کوي. نو اوس د دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ آیا ولې مولانا صاحب داسې ډایرکټ انقلابي شو؟ ولې د دغې خلکو خلاف شو؟ چونکې مولانا صاحب چې کوم دی د عمران خان خلاف دا ټول را یوځای شوي او مولانا صاحب یې مشر و. اوس ولې مولانا صاحب د دوی نه شاله شوی دی؟ ولې دوی سره نه یوځای کیږي؟ د دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ کمنټ لازمي وکړئ.